أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض اور دا اختتام د صورت ہے د دې نمخ کی صورت کی جواب د دعا او چې کوم انسانانو کړه مؤمنانو اهدنا الصراط المستقیم نو دا غي جواب شو هدل للمتقین صراط مستقیم د دا کتاب دی چې د شک نه پاک کتاب دی او لوی شان والا کتاب دی او بیا کم خلک چې د دې نه فائدہ او چته او نو چته دا غي تقسیم وکړو مومنان او داوی پنځه صفات ذکر کړل چې دا متقین دي او دې ته الله کتاب دې کتاب سره لار خي صراط مستقیم الله رواني مومنان د دې کتاب په ذریعہ بیا دوا صفات د کافرو چې هغه د الله کتاب نه مني او بیا ګڼ صفات د منافقینو ذکر کړل چې په خپل باندې وایي موږ ایمان راوړی دی لیکن منی نه دې نه پس الله رب العزت بیا انسانانو خبردار کړل چې دنیا کې بعضی بعد دشمنان دي لکه څنګه چې ابلیس د آدم علی السلام سره دشمنی کړی و نو خبردار شي د شیطان خبره ونه منئ دا الله حکم منئ ورنا د دنیا او آخرت ژوند بستاسو تباشي کچری تاسو د الله حکم ونه منو د شیطان په قلم سره روان شئ بیا د دې نه پس وګت تفسیر چې د هغه تفسیری واقعات د بنی اسرائیل ذکر کړل او هغه باندې چې کوم نعمتونه الله کړیو دا غي ذکر یې وکړو او په سبب دا وې د نافرمانی چې کوم عذابونه پاوی راغلي واقع الله ذکر کړل دارنګي د مجاهد صفات له ذکر کړل او د میدان د کوزیدو نمخ کې قرآن خپل درست کا انصاف خپل کور کې نافذ کا او خپل معاشره کې نافذ کا او داغه د بار واقعات او احکامات ذکر کړل رمبه د تقوا د بار الله رب العزت د صوم ذکر وکړو چې دا پتا سو د دې د بار الله فرض کړی دي چې تاسو کې تقوا پیدا شي او بیا ګڼ احکامات الله ذکر کړل لکه د قصاص حکم دی دارنګ داغه نه پس اله او دارنګ طلاق خلا او بیا دارنګ عدت دا ټول مسائل الله ذکر کړل قسم او د قسم ذکر داغه اقسام سیدو قسمونه دي داغه یو ارادي او بل غیر ارادي دارنګ بیا واقعات الله رب العزت ذکر کړل د پاره د دې چې کله ته حق بیانې نو ستاسو مخالفین لکه څنګه چې د انبیاء مخالفت کړی شو بیا میدان قتال د پاره د انفاق فی سبیل الله ذکر الله وکړو او رد پر سود باندې وکړو او بیا د لین دین او د کاروبار د پاره اصول او آداب الله ذکر کړل آخر کې الله رب العزت د مؤمنانو ذکر کوي چې مؤمنان هغه دي چې په دې ټول احکامات او ایمان راوړل او د دې نورسته دغه دعا الله ذکر کړه لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د اختیار د الله کې دي هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي وَإِن تُبْدُوا أَخْبَارَ کوي تاسو ما وصفي انفسکم چې پزړونو تاسو کې دي او تخفو یا پټوي هغه يحاسبكم بالله حساب کو کې تاسو سره الله باغ سره مراد دې ندا ده چې تاسو کوم عمل کوي نو تاسو پزړه سره د عمل کړي نو الله به دا اثر کوي هغه د مخلوق نه پټي او ښکارای نہ قیامت پر سے اللہ فیصلے کوي نو بده
طریقې سره بقي چې الله رب العزت د هر عمل کاغه نیک او بدی هغه کې په نیت تدبوري چې نیت د تسو یو حاسبهم حساب او کې استاد سره الله پاک به الله بدی سره الله پاک یعنی کتا سرګن کو یو کپټ کوي ويغفر لمن يشاء نبقي الله سوچ واړي ويعذب من يشاء او عذاب ورکړي چاته چې واړي مقصد دا دی چې تاسو په دې خبره نه پويږي یو سړی وتا تخکار نیک لیکن د الله په نسبت باغ نیک نه ځکه چې دا نیت په صحیح نه بد خو بد دی بهرحال لیکن په نیکۍ کې دوه قسمه یي یو سړی وتا ست نیک کار لیکن هغه په نیک نه نو ځکه الله فرمایل ويغفر لمن يشاء نبقي الله سوچ واړي ويعذب من يشاء سزا ورکړي چاته چې واړي والله الله پاک على كل شيء قدير بارشز باندې قدرت لرونکی دی آمن الرسول ایمان راوړی دی الله بما په کتاب باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الیه دتا مې ربي د طرفه درته والمؤمنون او ایمان راوړل مؤمنانو په دې کتاب کلن هر یو امن ایمان راوړل بالله بالله باندې اوس ایمان دا تفصیل ذکر کوي د ایمان مجرد وایي هر یو ایمان راوړل په الله باندې او ملائکتی او ملائکه د الله او کتبه او په کتابونو د الله او رسوله او رسولانو د الله لا نفرق فرق نقومنگا بین احد فمین لیسیو کی مر رسولی در رسولان دا اللہ نا دا آدم علیہ السلام دا والا دا محمد علیہ السلام پوری دا ٹول دا اللہ رسولان دی ٹول منو دا یودیانو دا عیسایانو غندگدانو چې زمون پیغمبر غره دی هغه منو او بل نه منو ټول غره دي او په ټول باندې ایمان راوړل ټول منو وقالو او اذا مؤمنان سمعنا وارد المنغا واتانا او مدل المنغا اللہ استاوکم اتاتکم استادوکم غفرانکا بخن وارستانا ربنا رب زمنغا وإلیک المصیر او تات دواپسی لا یکلف اللہ تکلیف نورک اللہ پاک نفسا حسی او نفستا الا وصاها مگر بقدر دا طاقت تاغا لها دپار دد ما ها غصدی کسبت چی دکڑی دی لها ما کسبت کی اشارہ دا نیکیانو دیکھو دا لها دپار دد اجر دے ما دا آغا نیکا مالو کسبت چی دکڑی دی والیا ودباندی وبال دے ما دا آغی گناہونو اکتسبت چی دکڑی دی ربنا اے رب زمونگا لا تو آخذنا تمنی سے مونگا ان نسینا کهیر شوی زمونگنا کستا یو حکم زمونږ نه هیر شوی او هغه باندې مونږ عمل ونه کوو الله پاغه مونږ باندې سي او اخطانا یا خطا شوی زمونږ نه خیال نه یا زمونږ غیر ارادي تور باندې څه ګناه وشي الله مونږ ته معافي وکړي ربنا اے رب زمونږ ولا تحمل علينا تم بار کې بمونږ باندې اسرن بوج کما حملته سمچتا بار کړو دا بوج على الذين باغسان باندې من قبلنا چې مخکې زمونږ نو ربنا اے رب زمونږ ولا تحملنا تمو بوج کې په مونږ باندې ما هغه بوج لا طاقت لنا چې طاقت نه لرو مونږه به دا غي د چتولو غاړو کې یو فرق دی لا تحمل مراد نتاده چې په مونږ باندې داسې بوج مګدا چاغه بوج موږ شو چتواله ولا تحملنا د دین مراد دی چې په موږ هغه بوج مو چتوا یعنی یو سړی ته وي چې دا شی چت کا هغه چتواله نشي نو دې دیم کی مراد دا ده ولا تحملنا او تمو چته په موږ باندې ما هغه بوج لا طاقت لنا چې طاقت نه لرو موږ به دو چتولو داوي واعف عنا معافیو کې الله موږ وغفر لنا وبخنو کې موږ ورحمنا او رحم کے تپمون باندی انت مولانا تزمون مددگارے تزمونگا مولائے فانصرنا وإمدادو کزمونگا یا اللہ علی القوم الكافرین فقوم دا کافرانو باندی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت